معجزه څه ته وایي؟ د معجزې مقصد څه دی؟ او قرآن شریف ولې غټه معجزه ده؟ بس دا درې خبرې درته کوم. درونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي یا د پیغمبر وړاندې د هغه د منشا مطابق خو داسې کار صادر شي چې هغه د عقل نه اوچتې عقل یې نه لي، عرف او عادت هم هغه نه مني، دې ته معجزه وایي. لکه د حضور پاک مبارک یو ځای کې اوبه کمې شوې، اوبه نه وې، نو صحابه ټول حضور پاک ته راغونډ شو او هغې اودس کوه، یو لوټه ورته مخکې د څرمنې لوټګۍ پرته وه. وی ولې تاسو راغونډ شوې؟ وی د الله رسول اوبه نشته الا ما فی رکوتک، دغه ستا د لوټګۍ کې چې کومې دي دغه دي، نورې نشته. فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده فی تلک الاناء، نو لاس مبارک یې په هغه لوښي کې کېښود. نو صحابه وی اوبه د پیغمبر مبارک د دې ګروتونو د دې ګوتو میانس کې داسې راخوټ کېدلې که امثال العیون لکه چینې چې راخوټ کېدل. څوارلس سوه صحابه هم سیراب شو، څاروي هم پې سیراب کړل او مشکونه هم ترې ډک کړل. اوس دا عقل نه بار خبره ده او عرف او عادت هم نه مني. په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی، یو صحابي اوسې ښکار کړی، اوسې نیغې حضور پاک له زور کو پړي کې پیغمبر علیه السلام ته ځان را نږدې کړ او پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع کړې. وی د الله رسول ستا د صحابي زه ښکار کړی او د مخامخ غر کې یو غار دی، زما واړه بچي دي، نو ما خوشی کا چې زه هغه بچو له پی ورکم نو بیا به راشم. ګوره اوسې د حضور پاک سره خبرې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پتا به سید بار وکم، ته خو زمانې د دې نو ګرانه بې داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې دومره لوی قسم به بل نی. وی ښه وخوره. وی ښه که زه رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسی. رسول الله مبارک وفرمایل ویښته مې غوني شو، داسې قسم یې وخوړه چې د دې نه غټ قسم بل نشته، پرېږدی. اوسه یې پرېښوده، منډه یې وواله، غر ته وخته، غار ته ننوته، بچو له یې پی ورکړل، واپس راغله. دا د حضور پاک معجزه ده چې اوسې خبرې هم کوي او واپس راځي. نبی علیه السلام صحابي ته وی د دې بچي دي واړه، لهذا دا اوسې پرېږده. او د هغې نه پسې فیصله وکړه وی د بچو په ورځو کې ښکار بند نه به کوې.